بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام نخ منصر اعظم عرفان خان اور زیم محمد فہیم. فہیم سے بیگا لیٹ ہاورس کی خیر لیٹ ہاورس خو نو شپې ناوخته مولانا فضل الرحمن صاحب تللی راوند ته هلته د مسلم لیگ نون مریم نواز بی بی سره ملاقات شوه. د هغې نه بعد بیا د شپې ناوخته هغې میډیا سره هم خبرې اترې وشوې. مریم نواز بی بی نن میډیا سره خبرې اترې شوي دي. هغه شدت هغه تسلسل روان دی. هغې کې ورځ په ورځ باندې تیزوالی راځي، کمیږي نه. د مریم نواز بی بی خاوند کیپټن صفدر صاحب نن نیب ته پیش شوی او تقریبا 2 غنټې هغه په نیب دفتر پیښور کې کېنولی شوی چې هغه ته سوالنامه ورکړې وه او د هغه نه د آمدن نه زیاتو اساسو چې کوم یو روایتي الزام لګي د هغې متعلق د هغه ته پوښتنې کولې. لږه شیبه وړاندې نیب ذرایع د دې خبرې تصدیق وکړو چې چونکې کیپټن صفدر صاحب عدالت نه سټی راغستې ده، حکم امتناعي هغه حاصل کړی ده او د هغې مدت پوره کیږي او 10 ورځې بعد به موږ کیپټن صفدر صاحب گرفتار وو. وارنټ اف اریسټ موږ ایشو کړی دی یا هغه ته ایشو شوی دی، خو دې وخت کې ځکه نه شو چې کورټ خبره پکې مخې ته راځي. دباو دی د یو طرف نه څومره زیاتیږي د هغې په ډبل د هغې ریاکشن راځي. زه غواړم چې مریم بی بی کومې خبرې نن هغې کړي دي هغه اورو، د هغې نه بعد به په دې باندې بیا ډیبیټ وکړو. مریم بی بی څه ویلي دي هغه اورو. آج یہ بھی آوازیں آتی ہیں نا کہ نواز شریف بیمار ہیں، باہر ہیں، تو اندر کیوں نہیں آتے، واپس کیوں نہیں آتے، اور شاید کارکنوں کو لڑنے کے لیے چھوڑ دیا ہے. تو میں اپنے کارکنوں کو یہ یقین دلانا چاہتی ہوں کہ نواز شریف نے اپنے کارکنوں کو اکیلا نہیں چھوڑا. نواز شریف نے سارے ظلم، سارے وار پہلے اپنے سینے پہ لیے اور اس کے بعد ہماری باری آئی. یہ تحریک اللہ کے فضل و کرم سے کامیاب ہو چکی ہے اور آخر میں میرے ساتھ وعدہ کرو کہ انشاءاللہ تعالی پاکستان کا سر نہیں جھکنے دو گے، آئین کا سر نہیں جھکنے دو گے، قانون کا سر نہیں جھکنے دو گے، جمہوریت کا سر نہیں جھکنے دو گے، ووٹ کی عزت اور حرمت کا سر نہیں جھکنے دو گے، پاکستان کے عوام کا سر نہیں جھکنے دو گے، اور مجھ سے وعدہ کرو کہ اپنے قائد محمد نواز شریف کے نظریے کا سر نہیں جھکنے دو گے. آئین سر به نه ټیټې، د ووټ یا د ووټر سر به نه ټیټې. چې کومه نظریه ده د قائد نواز شریف صاحب هغه به بالکل هغه به نه دفن کوي یا به هغه نه ټیټوي. دغه وینا وه د مریم نواز بی بی. عوام وایي چې موږ خو دا ووټ هم تاسو ته درکړی او تاسو د ملک و قوم اختیارمند وي. نو په 2001-2002 کې چا معاهده وکړه، څوک بار ته لاړل. هغه د ووټر په هغه ټایم کې یا د ووټ چې په هغه ټایم کې کوم عزت و په هغې باندې سوداګانې څوک کوي. عوام خو هغه وخت کې هم راوتي وو، عوام بیا 2007-8 کې هم راوتي وو، عوام به بیا هم راوځي. خو آیا دغه عوامو په سرونو باندې سوداګانې خو بیا هم ناستې په بندو کمرو کې فیصلې وشي، د هغې رزلټ خو بیا بل راشي. عوامو ته ویل که دی چا ته ویل چې کله نواز شریف سے بار لاړه، معاهده یې وکړه د هغه وخت فوجي عامر جنرل پرویز مشرف سره او لاړه کېناسته سعودي عرب کې، نو په هغې باندې هغوی اوپنلی معافي وغوسته. دا معافي یو کس هم داسې ورته پر مخې نه ته نه دی چې هغه معافي غوستي او دا یې ویلي چې ما غلط کړي دي، ما ته غلط نو کول پکار، زه ګنهګار یم. دا معافي کله وغوښته؟ هغه غوښتل، هغوی ټویټ کړی دی په خپل اکاونټ نه چې دا اکاونټ دوی جوړ کړ، هغې نه هغې ډاکومنټ په خپله شیر کړل چې دا هغه معاهده ده چې کومه ما کړې وه او ما دا غلط کار کړی، زه منم خپل قوم نه معافي غواړم. چې کله دوی دا ریسنټلی ټویټ هغه اکاونټ خپل جوړ کړ 19 کاله بعد. بالکل 19 کاله بعد. خو تر اوسه پورې مونږ د جنرل ایوب معافي ونه کته چې هغه معافي غوښتې وي. جنرل یحیی په دور کې د مونږ ملک 2 ټوکړې شو، هغه معافي غوښتې وي. د جنرل ضیاء په دور کې مونږ ملک داسې لاړه چې تر اوسه پورې پاکستان کې امن قایم نه شو. دا هر څوم هغه کړي وو هغه وخت کې، اوسه پورې هغه معافي ونه غوښته. بلوچستان کې چې کومه انسرجنسي راله جنرل مشرف په دور کې، هغه اوسه پورې معافي ونه غوښته. خو دې کس معافي وغوښته، خپله غلطي یې ومنله. دومره کار بل چا نه دی کړی. پهله خبره. دویمه خبره دا ده چې هغوی نن څه ووایي هغه مونږ نه شو ویلی، ولې چې هغې اجازت نشته. خو مریم نواز بي جواب دی په ځای ورکړه چې نن دا کس تاسو لپاره بار روزي لګیا دی، تاسو نه مخکې هغه دې خوا راغې، هغه ګرفتاري ورکړه، هغه کوشش دا وکړه چې یو عوامي لیډر جوړ شي، ظاهري خبره ده، او هغه جوړ هم شو څه نه څه حده پورې. خپل پبلک دغه ووټر دغه نه مطمئن و، ځکه دغه ووټر بار روزي، اوس هم روزي.
او هغه ووټر چې کوم دغه نه ډیمانډ کوي هغه هم دغه وی لګیا دی چې څنګه دې ذکر وکړه چې ووټ لا عزت ورکړي. دا خبره نن مریم نواز هم وکړه او دا وی چې د پاکستان د هرې بیماری حل هم دغه یو دی چې تاسو ووټ لا عزت ورکړي. نن چې کله دا خبره کېده تاسو څنګه ما ذکر وکړه چې جنرال یحیی اوسه پورې هغه خبره دوی نه ده منلې چې آخر د چا د وجه نه موږ نه نیم پاکستان تللی دی، اوسه پورې څوک پای معافي نه غواړي. خو نن خواجه آصف صاحب دا خبره وکړه چې کشمیر سره موږ څه کړي دي په دغه تیر 2 کالو کې، هغه دغه ذمہوار څوک دي که هغوی وورو نور به هم لږ موږ ته واضح شي. 2 سال کے اندر جو قیمت اس قوم نے ادا کی ہے پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر، آج پاکستان ساری دنیا میں تنہا ہے، اس کا کوئی دوست نہیں ہے. آپ نے کشمیر، سقوط سری نگر 72 سال کی اس تاریخ میں ہم نے 3 جنگیں کشمیر کے لیے لڑی. ہماری افواج کی شہادتیں اس بات کا ثبوت ہیں کہ ہماری کیا کمٹمنٹ تھی کشمیر کاز کے ساتھ. آج کشمیر اور کشمیری دونوں پارسل کر کے اس حکومت نے بیچ دی ہیں. آج وہ سرینا کے باہر ایک کلاک لگا ہوا ہے کہ کشمیر میں لاک ڈاؤن کو کتنے دن ہو گئے ہیں. اس کلاک کے علاوہ ہماری کوئی کشمیر کے ساتھ کمٹمنٹ نہیں ہے. اور اس کے بعد جو کشمیر کا ہمارا حصہ ہے اس کا وزیر اعظم ہم نے غدار ڈکلیئر کر دیا. دغسې یو ګړی په پیښور کې هم لګېدلې ده. عرفان صاحب ګړی خرابه شوې ده، نور آئی کې اوس کاؤنټینګ نه کیږي. 13 کال چې کله دغه یو اقدام بھارت لخوا په 7 اگست باندې اغوستی شوی او هغې نه پس خبره راله یو کال مونږ هغه وچلو، بیا هغې نه پس 2-3 میاشتې پکې نور هم تېرې شوې، خو اوس هغه ګړی هم خرابه شوه. او دا یې وویل چې سقوط سرینگر وشو لکه مونږ نه کشمیر لاړه. دا خبره خواجه صاحب مخکې هم کړې وه او تاسو خبرې چې خواجه آصف صاحب څنګه ایم این اے جوړ شوی دی، نو دا خبره مونږ نه شو رد کولی. په پی ایم ایل این کې ناس خلکو کې دغه یو کس دی چې دا خبره ډېر تصدیق سره وي او په هغې باندې مونږ اعتبار کولی شو. فهم چې یقینا چې کوم هغه اقدام خبره کوي چې کوم انډین کنسټیټیوشن دی د هغه آرټیکل 37035A چې هغه کوم چینجز ورکړي دي او کوم خلکو ته اجازه ورکړي دي چې د تللی شي او مقبوضه کشمیر کې دوی خپل جایدادونه اغستې شي او دوی هلته باقاعده د هغه شهري ډیکلیئر کولای شي، دوی خپل اسټس جوړولی شي. په 15 اگست کال 2019 باندې دا اقدام وشو. په شروع په ورځو کې تاسو ته پته ده چې د هغې کې څومره ریاکشن د حکومت د طرف نه راغی، خو ما سوای دا چې موږ صرف سرکاري افسران چمنونو ته وباسو، ما سوای دا چې موږ صرف د جمعې په ورځ باندې یا یو ورځ وټاکو او 1 بجه راوځو، 1 منټ خاموشي اختیار کو. ما سوای د دې چې موږ ته دا وویلی شو چې د یو ملک منتخب وزیر اعظم په اولني ځل باندې ځي او هغه د UN جنرال اسمبلی ته، د اقوام متحده جنرال اسمبلی ته به خطاب کوي او دا به یو تاریخي خطاب وي. موږ وکتل چې بغیر د پرچې نه هغه نیمه ګنټه 45 منټ 50 منټه یو خطاب هم وکړو چې په هغې کې د هندوستان د هغه ظلمونو کومه چهره چې وه هغه ډېر څیزونه مخې ته موږ راوړل. خو څه وشو؟ یو کال بیا هم تېر شو. ټولو نه زیات خلکو آیا که موږ کوم د هیومن رایټس خبره کوو نو چې کوم انټرنیشنل زموږ بین الاقوامي ادارې د هیومن رایټس حوالې سره په کشمیر کې کوم ظلمونه کیږي دغه تقریر نه بعد ټیک دی موږ خو هلته کېناستو موږ خو دا ومووې چې کوم زموږ اسلامي ملکونه دي او هغې ته راټولېدل پکار دي او هغوی ته خپله یو میډیا پکار ده چې کوم زموږ پروجیکشن کېږي او نیګټیو یا منفي پروپیګنډا زموږ خلاف کېږي د هغې د کاونټر کولو دپاره پکار ده چې پاکستان او ملیشیا او نور ملکونه ترکیه او دا راټول شو دوی د هغې کاونټر سټریټجي جوړ کړي. څه وشو؟ هغه کوششونه ولې بیا ناکامه شو. بیا تاسو امریکې ته ځئ یا چېرته هم ځئ د سعودي نه جهاز غواړئ واپس کې تاسو راځئ تاسو په نیمه لار کې کوزئ. څه داسې وو؟ آیا صرف دا تقریر دغه ضروري و چې کوم تاسو د سوشل میډیا په ذریعه باندې دا خلک په دې باندې لیوني کړي وو چې پرایم منسټر به ځي او بغیر د پرچې نه به هغه تقریر کوي؟ د دې نه ښه تقریر، د دې نه اګریسیو تقریر، سخت لهجې والا هغه ذوالفقار علي بوټو کړی و چې هلته د هغه تقریر دوران کې کاغذونه وشلول او بایکاټ یې وکړو او هغه دا جرأت وکړو چې هغه راپاڅېد. نو آیا هغومره سټانس زموږ موجوده اغست وزیر اعظم صاحب بهرحال
ډیبیټ شو یو کال تیر شو هغه معامله اوس هم روان تاسو وایي غړی خراب ده هغه لپاره موږ هم صوبایي حکومت ته ریکوست وکړو که نور سم نشي کولی په هغه کې د یو څو سیلونه واچي چې هغه ورځ کاونټ کیږي چې په کشمیر کې د ظلم دومره ورځې وشوي او موږ بیا نور هغې سره هېڅ سروکار نشته زموږ د هغې سره هېڅ کار نشته کشمیر وزیراعظم باندې موږ کیس وکړ اوس موږ خبره کوو لګیا یو چې څنګه اګریسیولی تاسو 60 هم واره د شاید خاقان عباسي صاحب هغه دا وایي چې دسمبر وخت به ضرورت نه هغه پر کیسه ختمه وي بیا هم که مونږ رالو 18 دسمبر ته یو جلسه به وي تاسو راشئ لاهور کې جلسه مو وکړئ دوه درې دې کې خبر د فهیم صاحب تاسو ما پرون هم ذکر کړو چې دا د مختلف مرحلو هغه تحریک دی پلان A B او C مولانا صاحب هم د دې خبرې واضحه کړې ده هغه دا خبره کړې ده چې دریو جلسو نه بعد به صورتحال واضح شي 14 اکتوبر باندې 15 اکتوبر باندې او هغه نه بعد چې بیا کوم یو جلسه کیږي 22 نومبر د سدي پیښور کې چې کوم یو جلسه کیږي 22 نومبر نو دغه جلسې چې کیږي نو یقینا چې دوی د دومره یقین دهانه سره دا خبره کوي یا وی چې ردینه بعد به حالات بدلی نو بیا زه دا ویلی شم چې یو ځای نه بل طرف نه هم اشاره میلاو شوې ده یا دا کمټمنټ دوی سره چا کړی دی چې دوی څنګه دا خبره کوي چې دومره خلک به راځي یا په حکومت باندې دومره پریشر ډیولپ کیږي چې هغه به بیا زموږ سره خبرې ته کینی او دوی سره خبره سره خبره خو دوی 1 پوینټ ایجنډا ده یا یو نقطه ده چې حکومت دې زی او بیا دې انتخابات وشي د دې کمټمنټ چا کړی دی کې ګارانټر سوق دی آیا د دې په منځ کې خلک ناست دي چې داسې وسوق سره دا خبرې کیږي بهرحال دا به ثابته کې 14 اکتوبر چې کومه جلسه ده یا 13 اکتوبر چې کومه دغه جلسې کیږي خو که څه اقدام هم کیږي د اپوزیشن د طرف نه کیږي یا د حکومت د طرف نه کیږي کم چې 14 اگست 2014 باندې شو کم کې چې بیا حکومت لک په بیک فوټ باندې تلو هغه شانتي رد عمل نو راغلی هغه شانتي لاټي چارج هغه شانتي سيزونه نو شوي که آیا فرض کا خبر هغه ایکستریم ترسي هغه انتها ترسي نو په هغه کې څه اقدام هم کیږي د هغه قصوروار با صرف عمران خان صاحب نه هغه بل دي اپوزیشن جماعتونه هم وي دوه خبرې نورم دي مونږه پرونه خبره کړې و چې پی ډی ایم سمرا خپلو کې متحد د اتحاد ساده پورې دی خواجه آصف صاحب نن مونږه پهله ځل دسې رو کته چې هغه روته اوپن یا خبره وکړه هغه دوه درې ټي پروګرام کې دا خبره وکړه چې هغه په زرداری باندې ټرست نشي کولی دا هغه اوپن لیویلی دي او هغه دا هم وایي چې ما خپل چې کوم پارټي قیادت ته هغوی ته هم وایي چې تاسو په آصف زرداری باندې ټرست مه کوئ هغه کس اعتباري نه دی د هغې وینا ده بیا بل خواته هغوی چې کوم بیان ورکړه خپل ایم این اے کېدو حوالې سره او هغه ډېر نږدې هم دي میاں نواز شریف صاحب ته نو دې کې دننه ودن پی ایم ایل این چې کوم د نون او د شین خبره کیږي څه ګڼئ شهباز شریف صاحب گرفتاره دی یا دننه معاملات روان دي خبرې روانې دي بیا بار خواجه آصف صاحب دا خبره کوي فهم صاحب د وخت کې چې د مسلم لیگ نون کومه مرکزی قیادت ګورو نو فی الحال هغه په دې پوزیشن کې باندې وی چې هغه په دوه حصو کې یا تقسیم شي یا چې دوی کم میم شي نو نون یادې چې دا به نور هم ډیوایډ شي څنګه چې مسلم لیگ نون مخکې هم شوی دی که فرض که زی دوه درې کسان دي که شهباز شریف صاحب دی یا خواجه آصف صاحب دی نور داسې سینټرل لیډرشپ کې داسې خلک نشته چې هغه لاړ شي حسن اقبال صاحب که ځي نو هغه به نواز شریف صاحب طرف ته شاید خان عباسي صاحب دی نو هغه به هغه طرف ته وي که خواجه سعد رفیق صاحب دی نو هغه به هغه طرف ته وي یعنې مسلم لیگ نون چې څومره سینټرل لیډرشپ دی هغه خبره به کوي چې کوم مریم نواز بیبي کوي یا کوم نواز شریف کوي د شهباز شریف صاحب په پارټۍ کې حیثیت هغه ته خپل هم اندازه شته کورنی حالات چې کوم دننه دي هغه ته هم پته شته فهم صاحب دغه وزیر اعظم هم دی دغه خو صدر زمونږ هم دی بهرحال اوس سره مو سما خیر دی نور شهباز شریف صاحب بیا هم لګر چلی نور شخصیات ته نه زموږ شهباز شریف صاحب بیا هم لګر چلی بهرحال او پارټي پالیسی یا بیانیه چې څوک ورکوي فهم صاحب نو هغه نواز شریف صاحب دی شهباز شریف صاحب کومه بیانیه و چې وانه هغه د نواز شریف صاحب د بیانیه سره اختلاف او هغه نرم و هغه لهجه هغه شانتي نو کوم چې نواز شریف صاحب و او دغه چې کوم د ریکنسیلیشن یا د خبرو اترو یو دور په دې کې تیر شو د کال نیم وخت په دې کې ولګېدو کوشش کېدو چې دا کم تا تاریخواله جوړ شوی دی په دې کې لګ کیمرا شي دوه طرفونو ته خو هغه کې هم کامیابی بیا ترلاسه نشو او نواز شریف صاحب چې کومه 13 بیانیه او 2 کال مخکې 2 نیم کال مخکې نن چې کوم هغه راوځي هغه دغه نه زیات اګریسیو موډ کې روان دي تاسو د دې نه بیا اندازه ولګوي چې په دې وخت کې بیا د شهباز شریف صاحب کوششونه یا د هغه څومره اهمیت دی یا نواز شریف صاحب هغه ته څومره اهمیت ورکوي هر څه تر اوسه پورې اوبو یوړل عرفان صاحب
دا خبره کول غواړم چې مونږ کوشش کړو ظاهري خبره ده درې واړه چې کوم مونږه ویجوال اوچلول انټرویو چلول درې واړه پی ایم ایل ان طرف نه نن علي زیدي صاحب وفاقي وزیر دی عمران اسماعیل صاحب کوم چې گورنر سند دی او شبلی فراز وزیر اطلاعات د درې واړو خبرې میډیا سره وکړې خو د درې واړو د دوی حواله سره هیڅ خبره ونه کړه. علي زیدي صاحب عمران اسماعیل صاحب کوم خبره وکړې هغه د سند الجزائر حواله سره جبکې چې کوم شبلی فراز صاحب هغه خپل خبره یو بل تقریبا هغه حواله سره وکړه نو چا هم جواب ورنک د نون لیگ تنقید لا صرف او صرف ټویټ شوی دی هغه هم شهباز ګل صاحب ته ځکه مونږه هغوی موقف دغه سه مخې ته راونړو بیګا چې کوم ملاقات شوی و هغه ملاقات کې سو او د هغې نه پس مولانا صاحب څه وینا وکړه په دې به خبره کوو وړې شان دمې نه پس. تاسو ته پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو بیګا اشاعیه وه جاتی عمراته د پی ډي ایم مشر جمعیت علماء اسلام مشر هم دی او د پی ډي ایم مشر مولانا فضل الرحمن صاحب لاړه هغوی ملاقات وکړو د پی ایم ایل ان سینټرل لیډرشپ سره او د هغې نه پس هغوی میډیا سره خبرې کړي دي هغه اورو بیا د هغې نه پس په هغې باندې خبره کوو. آپ کس طرف جائیں گے؟ دیکھیے ہم آئین کے اور قانون کے دائرے میں اپنا حق استعمال کر رہے ہیں. یہاں تو آئین شکنی ہوتی ہے, آئین کو رون ڈال دیا جاتا ہے, قانون کی کوئی لحاظ نہیں ہے اور قانون کا غلط استعمال آج یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ عوام کے نمائندے نہیں. روز اول سے تمام جماعتوں کا اتفاق ہے کہ تاریخ کی بدترین دھاندلی کے نتیجے میں وجود میں آنے والی حکومت اپنی 2 سالہ کارکردگی کی بنیاد پر نااہل ثابت ہوئی, نالائق ثابت ہوئی اور پاکستان کی معیشت کی عمارت کو زمین بوس کر دیا ہے. تاسو اوریدل عرفان صاحب مونږ به د آئین خلاف یو اقدام هم نه کوو او دغه حکومت چې دی د چې کوم عمارت د معیشت یو ولاړو دغه 15 کالو کې یا 10 کالو کې کوم چې مولانا صاحب حکومت و 15 کاله پیپلز پارټۍ سره او 15 کاله نون لیگ سره دوی او معیشت عمارت ودرو هغه دوی په 2 کالو کې راوغورځاو. حکومت راغورځول دا آئین کې چې څه آرټیکل دی شته زه خو خاص نه پوهېږم که تاسو ورته ویلی شئ چې دغه آرټیکل دی دې مطابق به حکومت دوی راغورځوي. تاسو ته ما مخکې ویلي دي بیا هم وایم چې د آئین تشریح تاسو څنګه هم کوئ که تاسو مثبت رپورټینګ کوئ نو او که تاسو منفي رپورټینګ کوئ نو د هغې به بل شانتې تشریح که تاسو مثبت رپورټینګ کوئ د هغې بیا بل شانتې تشریح ده. خو چې کوم د کمټمنټ سره بیا خبره یا د کوم یقین دهانۍ سره دغه خبره کیږي جلسې جلوسونه کیږي یا دھرنې ورکړی کیږي او په هغې باندې بیا حکومتونه ختمیږي نو دا د پاکستان په سیاسي تاریخ کې څه نوې خبره نه ده. دا موږ د تېرو 55 یا 50 کالونو راسې ګورو دغه سلسله را روانه ده. جواز بیا هغه دی چې حکومت 2 کاله پوره کړي دي که ته عوامي مسایلو باندې ذکر کې یا د هغوی خبره کې نو یقینا چې هغه ځای کې حکومت ډېر زیات فیلیرز دي هلته حکومت ډېر زیاتې ناکامیانې دي. ګرانی ګرانی مو راوستله باقی غور صحیح پرفیکٹ روان دي او نو زما په خیال تاسو به بنگړی اچوئ گیت گائیں گے آپ لوگ پی ڈی آئی نو د هوا مکارم صرف دغه ګرانی سره نور دغه چا کار سره څه دی چې چاته 100 روپۍ د ورځې دیاړي نه ملاویږي چاته 1500 روپۍ دیاړي نه ملاویږي د هغه اخراجات ته 100 روپۍ زیات وي یا د هغه کډیر هم کم کی او نه ملاویږي بجلی هغه کم ځای ته رسیدلی دي نو دا خلک به اخر روزي کنه. یو خدای چې دې سره به عوامو لګ ډیر سپورټ هم وي د پارټۍ کارکنان چې دي هغه په خپل ځای وي د عوامو سپورټ په کې هم وي. ما خیال دی چې کافي حده پورې به خلک راوځي. دوی ته یو فایده په دې کې حاصله شوې ده چې 2 کاله بعد حکومت کم اقدامات یا کم وعدې کړې وي نو هغه عوامي توقعات باندې هغه شانتي پوره نه دي ختلي. حالانکه هغې ډېر زیات امیدونه خلکو له ورکړو دومره امیدونه نه ورکول پکار. خو چونکې عمران خان صاحب چې موږ سره یو ټیم دی دا هغوی موږ سره ټیم دی انتخابي ناره وه څنګه 35 پنچر دي وې صرف ناره ده انتخابي نارې وې دغه ماهرین دي که مخامخ دي شهباز ګل صاحب شو نه عوام خو په دې خبره شبلی فراز صاحب عوام خو په دې خبره باندې هغه چې دا یو نوې قیادت مخې ته راځي په ملک د قیادت فقدان دی نو په کار چې خلک راشي او زموږ دا معاشي حالت بلګ بهتر شي. خیر حکومت خو یو خواته مولانا فضل الرحمن صاحب
څنګه مستقبل کې راځي. یو سوال د هغوی نه پرون شوی دی که مریم نواز بیبي وزیر اعظم شوه نو بیا به څه کوئ؟ نو هغه سوال هم واره اور جواب هم واره. بتائیے گا کہ ہم آپ کو بڑے عرصے سے کور کرتے آ رہے ہیں, آج آپ بہت زیادہ پریشان لگ رہے ہیں, اس کی وجہ یہ مسائل ہے جو آپ نے گنوائے ہیں یا کوئی اور وجہ ہے؟ دوسری بات یہ کہ آپ عورت کی حکمرانی کے خلاف ہیں, اگر مریم نواز صاحبہ وزیر اعظم بنتی ہیں تو آپ انہیں سپورٹ کریں گے؟ یہ سوال میرا خیال ہے پیچھے سے فیڈڈ ہے. ناراض نہ ہونا, ناراض نہ ہونا. آج تو تحریک چل رہی ہے. دیکھیے ایک بات ذہن میں رکھیں کہ ہر اتحاد اور ہر تحریک اس کا ایک بنیادی پوائنٹ ہوتا ہے. اس کا جو بنیادی ایجنڈا ہے وہ قوم کو ووٹ کا حق دلانا ہے. که مریم نواز بیبي وزیر اعظم شوه نو تاسو به یې سره کار کوئ او که نه دا سوال وشو او دا هم تاسو د زنانو دغسې ازادۍ حق کې نه یې نو یې ورته وویل چې دا فیډډ سوال دی, خو دا هم ورته وویل چې د مونږ اتحاد په خبرو کې هغه صرف او صرف دقه یو پوینټ دی چې حکومت به راغورځوو, هغې نه پس د هر چا خپل کار دی. وایي دا اتحاد چې جوړ شوی دی نو دا دغه لپاره جوړ شوی انتخابي اتحاد نه دی, دا انتخابي اتحاد نه دی, نه دا دوی یو بل سره داسې لاسلیک کړی دی یا په دې نقطو باندې اتفاق شوی دی چې راتلونکي انتخابات که فرض کېږي او کله هم کېږي په هغې کې به دا جماعتونه د یو پلیټ فارم نه حصه اخلي. په دې خبرې باندې بالکل په دې باندې ډیبیټ نه دی شوی. سوال هم دا دی انتخابات کې کېږي هغې کې بیا هر یو پارټۍ خپله پالیسي ده, خپل بیانیه ده, خپل منشور دی, څوک څنګه سپورټ کوي هغه بیا وروسته خبرې دي. څو پورې چې د وخت نه مخکې کم سوال او کم طریقې سره مولانا صاحب بیا د هغې جواب ورکړو, زما په خیال هغې هغه ټول سچویشن هغه حالت چې نو هغه بیلنس کو چېرې تاسو په دې تناظر کې به بیا څه کوئ. خو چې کوم حالات کم طرف ته روان دي او کومې دورې یا کم سیاسي هلې ځلې موږ هغه طرف ته ګورو نو اپوزیشن پوره یقین سره دا دعوه کوي, دا وایي چې دا زمونږ تحریک چې دی دا به کامیابیږي. که موږ بیا وګورو د حکومت د طرف نه خبره زم نه د حکومت د طرف نه فهیم صاحب 2-3 وزیران شروع کې خو به یو 15 رالل, یو پوره 8 کسان کېنولی شوي یو به تقریر وکړو, بیا ورو کمیدل اوس ما کتل نو 2 یا 3 ته خبره رااله او خبره هم د میډیا نه زیات بیا سوشل میډیا پورې محدود شوه. ښکاري داسې چې په فیډرل کابینټ کې یا وفاقي حکومت کې هم ډېر زیات کلیش روان دی یا ټینشن دی یا یو وزیر خو به کېدای شي دا ویلي چې ما خو ټیکه نه ده اخیستې چې بس هر یو خبر هغې کوي, اپوزیشن مختلف جماعتونه دي او زه به هم راځم, زه به د هغې وضاحت کوم. نو هغه معامله ما ته لږ ښکاري چې هغه نوم مخې ته راغی وایي چې هغه یو تلې که 2 تلي وو, هغوی نومونه مخې ته واپس راغلي نه دي راغلي, 2 تلي دي, دواړه نه دي راغلي, نور څوک روان دي کېدای شي نور هم لاړ شي. او یو وزیر صاحب خپل فیملی شفټ کړی دا درې شو لکه هغه به لا ځي لا تللی نه دی, کېدای شي نن شپې لاړ شي دا څه پته لګي. بالکل بهرحال خو خلکو چې بیمار ده خو نشي راتلی, نه هغه خو خیر هغه کابینټ کې دی هم نه, خو هغه خلک چې هغه خلک هغه خلک چې کوم د دنني ماحول نه ډېر زیات باخبره دي یا هغې ته یو کلیر کټ میسیج ورکړی شوی دی, هغه خلک چې هغه عوامي پالیټکس یا عوامي سیاست نه کوي, چې هغه د خلکو کوڅو ته اجرو ته غم خادی له هغې ته نه ځي, یعنی خو په چترۍ راکوشي وي کم بچ د بدی شو کنه یو چې هغه کم سیاست نو هغه خلک چې دی هغې ته زما خیال چې پیغام ملاو شوی دی وغیر ورو خپې سپکوي, کم چې عوامي سیاست کوي نو هغه بیا هم پاتې کېږي, هغه دومره زر بهر نشي تللی. عوامي خلک دي ای به عوام کی وي او څنګه چې هوا بدلیږي هغوی به هم خپله هوا بدله کی او پارټي به بدله کی. یو افسوسناک خبر پرون مخې ته راغی چې د 400 تقریبا 2.5 کاله عمر ماشومه زینب زیاته نفس ویل کېږي چې وژلې شوې ده, پای به خبره کوو که وړې شان دمې نفس. پروګرام کې بیا هر کله فهیم صاحب یو افسوسناک واقعه مخې ته راغلې ده چې یو بله زینب هغه هم دغه د جنسي تشدد او د هغې نه بعد د قتل ښکار کړی شوی ده, او کوم د داودزو علاقه چې دا د پېښور سره چې هغې کې د هغې لاش برآمد شوی دی 2.5 کاله د هغې عمر و,
ډېر افسوسناک واقعه ده. په دغه عقل باندې ډېر زیات ډیبیټ شوی. حکومت وی چې ډېر سخت قانون سازي په دغه عقل باندې پکار ده. پرایم منسٹر صاحب ویلي چې ډېر سخت دغه متعلق قانون سازي پکار ده. په صوبایي اسمبلی کې یو پارلیماني کمیټي جوړه شوه. د هغې ریکمنډیشنز رالل، هغوی سفارشات ورکړل چې په دې سفارشاتو باندې تاسو عمل درآمد وکړئ او یو ډرافټ چې کوم الریډي تیار دی تاسو هغې کې امینډمنټ وکړئ، ترمیم وکړئ او دا شیزونه د قانون حصه وګرځوئ چې د هغې نه بعد په دغه قسم واقعاتو کې موږ کمی راوستو کې کامیاب شو. بدقسمتۍ نه چې کوم ریکمنډیشنز راغلي د پارلیماني کمیټۍ هغه په دغه اسمبلی کې پیش شو. اوسه پورې هغه څیزونو باندې هغه شانتي عمل درآمد نه دی شوی کوم چې کول پکار. حکومت ته اوسه پورې هغې ته هغه شانتي دلچسپي نه ده ورکړې کوم چې د پارلیماني کمیټې ریکمنډیشنز راغلي او هغې کوم سفارشات ورکړي چې حکومت دې زر تر زره چې کوم ایکټ دی په هغې کې امینډمنټ وکړي او چې کوم دغه سزاګانې تجویز شوي دي په هغې ته قانوني شکل ورکړي. د حکومت ته ترجیحات څه دي؟ آیا هغې د خلکو د ماشومانو د ژوند د مستقبل محفوظ کولو دپاره فکرمند دي یا نه دي؟ هغه یو سیاسي ډیبیټ دی، په هغې باندې به دواړې خبره کوو. خو دا وخت کې د دغې کیس په هکله باندې چې کوم د پولیس سره متعلق معلومات دي غواړو چې د هغې نه هم دغه معلومات موږ سره شریک کړي. دا وخت کې موږ سره د ټلیفون د لارې ډي آی جي مردان شیر اکبر صاحب موجود دی. شیر اکبر صاحب تاسو ته پروګرام کې هر کله وایو. تھینک یو ویری مچ. ډېره مننه. تھینک یو. ډېره مننه. شیر اکبر صاحب دغه پیښې نه هم اول خبر کوي رپورټ شوی هم دا چې د هغې لاش دلته د اوزو سره برآمد شوی دی، په چړو باندې هغه والې شوې ده. فارنزیک چې کوم رپورټ دی هغې کې به یقینا چې لږ وخت لګي. ابتدایي طور باندې پولیس تفتیش کوي، نو هغه تفتیش کم حده پورې رسېدلی؟ ډېره مننه جی. تاسو پولیس موقف اخیستو دغه وکړي. دغه تفصیل دا دی چې دا په 6 اکتوبر باندې جی دا د شپې 10 بجې چې د ماشومې زینب والد صاحب د اختر منیر د ثانې ترغه او ثانې کې رپورټ کو چې نن د ورځې د یوې بجې نه چې کوم د ما د بچي چې د غشوي د کورنا به درکه شوی ده نو ما رپورټ وکړ. نو د پولیس فورن دغه رپورټ دغه کو دی په خپل موقع ته لاړو او هغه ټول ایریا چې کوم دغه کلیواله ایریا د پټی دی نو هغه ټول سرچ کو دغه فیملی مور سره وا او دې سره چې خو ډیر چا پیره کوم پټی دی کوم کورونه دی کوم محلي دی الته ملان نو خلاص پتاو نو ټول ځایونه سرچ کړ. د شپې پوره پولیس کوشش وکړو چې دا ماشومه برابر شي. ساره پوره چې برابر نشو سهار بیا د پولیس پراپر د دې ماشومې د بهترکه دا غوای دغه چې د اف ای آر هم درج کوم. جی بیا دا سرچ دغه روانو دا تقریبا 4 بجې چې د دغلته په دې د کورونو سره اخوا پټی دي نو هغه کې یو کس چې د خپل پټو ته تلو نو هغه ته داسې یو ډیډ باډي ملو شو. نو هغه فورن خپل جماعت امام سے خبر وکړو، بیا پیرنټس راغلل او ته په اطلاع ولګېد نو چې پولیس هم څنګه پته ولګېد پولیس هم لاړم هغه ډیډ باډي هلته ریکور شو. زه خپل موقع ته لاړم هغه چې موږ وکتلو ماشومه چې موږ دغه فوري تور باندې موږ پوسټ مارټم وکړو. دغه د لږ ډاکټر چې کوم دغه ډي ان اے ایویډنس کلیکټ کړو باډي نو هغه اوس موږ فورنزیک ساينس لیب ته لګلې ان شاء الله دغه ایویډنس. شیر اکبر صاحب اوس پورې گرفتاری مخه تراغله ده कि चूँकि دا ټوټلی یو بلایند کیس ته او موږ ته کوشش دا چې د داسې طریقې سره تفتیش وکړي چې په دې کې اصل مجرمان چې کوم دي پولیس گرفتار کړي. نو موږ په خپلم چې کوم د لک سات مخکې انسپکټر جنرال اف پولیس خیبر پختونخوا خپلم 400 تر غلې او موږ بیا هم دغه وکړو. دې کې موږ تفتیش روان دي او ان شاء الله تفتیش په نتیجه کې بچ کوم د ډیر زر به د مجرمان چې دي د قانون په گرفت کې راځي. شیر اکبر صاحب چې تاسو کوم د ډي ان اے سامپلز خبرې کوي نو آیا تاسو د خلکو نه هم غوښتي سامپلز او دغه سامپلز چې دغه نمونې چې دي دا تاسو بیا فورنزیک ساينس لیب لاهور ته لګي کنه دلته چې کوم زمونږ جوړ شوی دا هغه فعال ده؟ د کې چې د څه خبرې دي د انویسټیګیشن پوینټ اف ویو سره چې زما خیال دی چې هغه لک پریمیچور ډیسکلوز کول چې کوم د مغبت انویسټیګیشن ټول پروسس چې کوم دی هغه دغه کی موږ د غوړو چې د انویسټیګیشن چې کوم دی بالکل موږ دلته فورنزیک ساينس لیب ته کې ام سی ته لګیلی دي هلته دغه انالیسس کیږي ان شاء الله د انویسټیګیشن په نتیجه کې چې سنور پرمختګ کیږي نو موږ تاسو انفارم کوو. ډیره شکریہ. ډیره مننه شیر اکبر صاحب. عرفان صاحب دا چې کوم واقعیا پرون شوی دا ابلرس ماشومه اواشه وا پرون دا لاش ملو شو دا یو واقعیا را پولیس خپل رپورټ دی د 1 جنوری 2020 نواله د 31 اگست اتر میاشتو دا رپورټ دی. زمونږ صوبه کې د قبایلی سیمې نه بغیر
182 د ماشومانو سره د ریپ کیسز دا ریپورټ شوي دي او هغې کې 184 ماشومانو سره جنسي زیاتې شوی دی دا دغه ریپورټ وایي او دې کې بټګرام اپر لوور کوهستان او کولی پالس او ټانک او هنګونه بغیر دا باقي ضلعې دي کې شوی دی ټولو نه زیات پر ډی ای خان کې شوي دي 34 ماشومانو سره زیاتې شوی دی بیا پیښور دی په دویم نمبر 20 ماشومان دي بیا پسې مردان 19 ماشومان دي بیا پسې سوات کې 19 او نوخار کې 14 ماشومان دي د ټولو کې څلور ماشومان داسې دي چې هغوی زیاتې نه پس وژلې شوي دي او دې کې یو ماشومه همغه ده چې د چا نه پس دغه کیس دپاره دوی د امینډمنټ دپاره کمیټې وکړه ده نوخار حزنور اوسه پورې هغې کې دوی مخکې پرمختګ نه دی کړی اوسه پورې هغې ته انصاف نه دی میلاو شوی او چې کله هم خبره کیږي نو جی کمیټي جوړه ده مونږ سفارشات ورکړي دي سوشل ویلفیر ډپارټمنټ دا وایي چې مونږ هغه ټول سفارشات لا ډپارټمنټ نه ویټنګ نه پس لیګلی دي کیبنټ ته اوس د کیبنټ کار دی چې هغه کله کیبنټ ته ټیبل کوي او کله اسمبلی ته وړي زموږ کار نور نشته دی چې هغه منتخب نمایندګان دي ایم پی ایز دي منسټرز دي وزیر اعلی دی سوشل ویلفیر ډپارټمنټ منسټر دی هشام نعیم الله صاحب دا ای کار دی چې هغه دا مخې ته راوړي او دا منظور کی قانون خبره ده کې دا دی ګوره د کې د کې انټرست نه اغستل کیږي د کې دلچسپي نه اغستل کیږي د پولیټیشنز یا سیاستدانانو چې دین او هغه دا کار په دې کې هغه بالکل دلچسپي ځکه نه اخلي چې دغه ماشوم ده د هغه په دې کې د هغه ووټ بانک د دې سره نه سیوا بالکل دا د خلکو د ژوند مسله ده په دغه کې سنجیدګي ځکه نشته چې کله یو پرنسپل سیکرټری ناشته کله یو سیکرټری ناشته د ډپارټمنټ کله یو ډپارټمنټ منسٹر ناشته کنسرن منسٹر ناشته چې دا ټول سيزونه قانوني تور باندې کلیر شوي دي لا ډپارټمنټ په هغه باندې ریزرویشن نشته د دې فائنل اپروول یا اتھارټي څوک دی چې دا کابینټ ته مخکې کی دي دا کار به څوک د وزیر اعلی صاحب نه مخکې څوک دی هغه به اپروف هغه به د مخامخ دا به څوک دی هغه لپاره هم یو اتھارټي وي بالکل شته دا به څوک وي دا به څوک سجست کوي دا به منسټر صاحب کوي دا به د سوشل ویلفیر ډپارټمنټ سیکرټری کوي دا به چیف منسټر صاحب پرنسپل سیکرټری کوي زه دا منم په دې خبره باندې زموږ اتفاق دی چې دومره ډیر زیات ایشوز وي چې ضروري خبره ده نه ده چې چیف منسټر صاحب ته د یو سیز هغه شانتي معلومات وي یا د یو قانون هغه ته پته وي د نمونو چې د وخت دا شیزونه روان دي چونکې دا ټول شیزونه روان دي دا د منسټر صاحب ذمہ داری ده چې دلته راشي او موږ ته وایي چې موږ دا حالات بدلو دا اصلاحات راولو او موږ وایو چې دا خلک دا معاشره موږ د لعنت نه پاک کو په هغه کې منسټر صاحب یا د کنسرن سیکرټری صاحب هغه دلچسپي نه دا ایم پی ګان غنټه تیری وزیر اعلی هاوس کې خلک برتی کولو د پاره فند د پاره خو دې پاسو کوم نزي بهرال عرفان صاحب دا یو ذهني بیماری دا انتشار د څه شی دی په دې هم څه خاص نه رسو خو دې وخت کې موږ سره کلینیکل سایکالوجست نور الهدى وی پلان باندې موجود ده السلام علیکم وعلیکم السلام جی دا راځوي میډم چې اخر دغه کیسونه د لږ وخت کې ډیر زیات شو مونږ زموږ ماشومان هغه بالکل محفوظ نه دي د 10 میاشتو ماشوم هم محفوظ نه دي د 12 کالو ماشوم هم محفوظ نه دي د خلکو ذهني بیماری دا فرستریشن دی اخر وجہ څه ده بسم الله الرحمن الرحیم پہلا خبر خدا دا چې تاسو کوم خبرو کا چې رپورټس نن سبا زیات شوي دي نو زه به پهله دا خبرو کوم چې دا شی دا لعنت چې کوم دی نن سبا نه دی ایجاد شوی دا شروع نه موږ سره دی خو هغه کې چې کوم مین فیکٹر دی ادا دی چې اوس رپورټینګ زیات کیږي ایز کمپیر ټو ارلی مخکې به چې کم دی رپورټینګ کم کېدو اوس کیسز زیات رجسٹر کیږي ځکه چې مخکې ډیره زیات سټیګما وا ډیره زیات ټیبو که فیملیز کې به دا ایشوز رام غنو هغه به پټول اوس دا شیز رپورټ کیږي اوس په موږ د دې کازز ترا شو یا به موږ وایو چې د دې وجه څه کېدای شي نو د دې موږ سره مختلف وجه کېدای شي د دې موږ سره بایولوژیکل فیکٹرز هم کېدای شي چې هغه ته موږ یو کنډیشن وایو یو ډیس آرډر دی موږ سره سایکولوژیکل یا سایکیاټری ډیس آرډر دی هغه ته داسې خلکو ته موږ وایو پیډوفیلکس ورته وایو ټیک شو دا غي دا چې کوم برین سټرکچر وی یا فنکشنز وی هغه داسې ورکینګ چې کوم دا غي وی هغه نارمل وی دا غي سیکشوال چې کوم انټرست وی هغه زیات تر چې کوم د ماشومان سایډ ته وی ټیک دا یو موږ سره دا ریزن شو بل موږ سره دا ریزن هم کې دی شي چې یو خو لاس چې کوم دی پالیسیز چې کوم دی دا نه سترونګ دی نه کوم سره سیکشوال اسالت شي ریپ شي نو وکټمز چې کوم دی هغه خو پهله ریپورت کیږي نه چې ریپورت شي هغه ته چې کوم دی جسټس نه ملاويږي دا ټول شي نه چې کوم دی دا لند کیږي ټیک دا نور انډیویډوال چې کوم دی هغه دا لند کوي چې هغه دا لند شي هغه ته صرف دا مسله یې کنا چې هغه ته دا لګي کومګم داسې څه کیسو کو نو اس پم نه کیږي پہله خو آئیډینټیفیکیشن نه کیږي کا آئیډینټیفیکیشن وشو نو هغه کې جسټیفیکیشن نشي کېده
بل دا چې موږ اوس د دې په ریزن خبرو کو چې ریزن اخر څه دی چې لکه زموږ چې کم یوت ته چا دې سایډ ته روان دي ټیک ده. فرست اف اول یو خدام کې د شي غنا چې زموږ انوایرنمنټل فیکټرز به موږ ګورو چې زموږ په انوایرنمنت کې څه شي روان دي ټیک ده. زموږ چې کم یوت ته هغه تاسو نه لنډکۍ لګیا دي ا سنگل لنډکۍ چې یو خو میډیا ته ډیره زیاته اویلیبিলিټي ده پیرنټس چک نشتا یو زه وایم کنه چې زموږ کم بیسیک چې کم بایولوژیکل نیډز دي زموږ خوراک شو یا شیلټر شو او بشو ساغست شو هغه کې یو چې کم راځي زموږ سیکشوال نیډ وي ټیک ده دا یو نیچرل شیز دی هغه نه موږ ډینای نشو کولای. نو دغه یو د دې خپل سپیسیفیک کله انسان چې اډلټ هوډ چې شي کله هغه پیوبرټي ایج ته شي نو دا نیډز چې کم دی وخت سره دا زیاتېږي دا غي سټیسفیکشن د پاره هغه ته چې کم دی یو آوټ یو پلیټ فارم پکاري هغه په وجه چې کم دی زیات تر چې سوشل میډیا کې انوالو شي الټا سړي چې پورنوګرافي اشتوا ډیر ایزیلی دا ویډیوز هغه ته اویلیبل وي هغه سرم چې کم دی دا شي دا غي چې کم سټیمولیشن دی زیاتېږي یو ریزن خدام کې دی شي موږ سره ټیک شو جی بل دا شو چې ارلی نن سبا چې کم یو شیز روان دی اسلام نه لک شانته مونږ لری شو هغه یو خپل سپیسیفیک ایج دی دا واده نو هغه کوم چې کم دی فلسفي دا او دا چې نیډز چې کم دی په وخت پوره کېږي نو obviously ته په بل سایډ ته نه ځي ټیک ده. خو بل یو دا چې فرستریشن شو ډیلی لایف ټینشن شو پارټنر سره چې کم زموږ کلیشز رواني ریلیشنشپس کې دا ټول چې کم دی دا شینه دا فرستریشن چې کم دی دا انسان یو نه نیم ځکه چې وباسي خو د انسان دا فطرت ته کنه چې هغه سایډ ته چې کم ځکه هغه لیس تھریټنینګ شیز وي هغه ته ټیک شو. نو ماشومان چې نن سبا دین افیکټ کیږي هغه مین وجه دا ده چې هغه ته پته لري چې ماشوم چې کم دی هغه ریپورت کولای نشي صحیح ده هغه چې کم دی یو ډومینیټینګ موږ سره انډیویډوالز نه دي نو هغه یو شیز چې کم دی ماشومان زیات په دی وجه باندې افیکټ کیږي ځکه چې یو لیس تھریټنینګ انډیویډوالز دی خلک ډیر مهرباني کوم لا ټایم راکړه میډم موږ سره لګ دا وخت کمه او ځکه موږ تاسو سره ډیټیل کې خبرونه کړل. عرفان صاحب دغه واقعیا چې کله مخې تراله غوي ذکر وک فرستریشن په وخت واده نه کول نور خبره هم خو یو بل خبر هم زمانه نظر نن تیر شو او دا خبر د پاکستان نه دی دا د امریکای خبر دی پنسلوینیا کې دا واقعیا شوی دا د 10 کالو ماشومه دا زارا او دا غي پلار آسټن دا نوم دی 29 سال دا عمر دی هغه خپل لور سره ریپ کړی دی او دا غي نه بیا هغه مړ شوی دا د پلار نه دا ویډیوز هم چلیږي لګیا دي چې کله هغه ماشومه دا غ نه زخمی شو او چې کوم میډیکل ټیم هغه دا وایي چې د ماشومې ډایپر چې کوم دی هغه بالکل د وینو نه ډکو نو هغې بیا سان اغستا د ګوګل باندې سرچ کړی دی چې د ماشوم د مرګ به څنګه پته لګي چې مړ دی که ژوندی دی د هغې نه بیا دا کلیر شوی چې او د پلار په خپله لور وجلې ده هغه بیا باد کې منلي دي چې او ما دا لور خپله وجلې ده. اوس مونږ خبره کوو د فرستریشن یا د حالاتو د پوره دنیا په دې شیز روان دی خپله د 10 میاشتو لور د پلار نه محفوظه نه ده په امریکا کې نو بل با تحفظ پکم دی کی سبا دا د یو د هر یو معاشري یو هغه شروع شوی دی بهرحال په دې کې چې کوم خاص سجیشنز راغلیو په کار چې هغه ټایملی امپلیمنٹ شي په کار چې په وخت باندې عمل درآمد وشي. اوس د امریکای خبره کوو نو بهرحال که زه وایم نو دغه ټیک دی یو معاشرتي مسله چې کوم دلته دا نو هغه حالت هم د زموږ دغه سر کنسرن ځکه نشته چې موږ خبره کوو موږ خپل سوسایټي د خپل معاشري خبره کوو دلته چې کوم کارونه شوي دي په کار دا چې د حکومت په پارت باندې کوم سيزونه جوړيږي کوم کم اټ لیست هغه امپلیمنٹ کی اوس دغه سمره غټ دی آیا په دې کې تاسو سمره راکټ ساينس هنر انوالو چې د کابینټ هر یو شی تیار شوی دی صرف دا غي سیم مخه ته کې خودل دی کابینټ ته مخه ته کې خودل دی دا غي اپروول غسل دی کابینټ دغه قانون راوړی او تاسو چې هغه قانونونه چې هغه تاسو د اورډیننس په شکل کې جاری کوئ چې هغه تاسو پرسنل انټرست کې ذاتی مفادی تاسو هغه اورډیننس جاری کړئ باوجود د دې چې تاسو دلته عددي اکثریت حاصل لې خو دغه انټرست چې هغه تاسو نه کوئ هغه تاسو په میاشتو هم نه کوئ 15 شپږ واته میاشتې تیرې شوي او د هغه نه تاسو دومره یو غټه مسله جوړه کړې دا چې هغه اوس پورې حل کیږي نه نو چې حکومت په پارت باندې کم دی یقینا دغه طرف ته چرته پاملرنه رااله خلکو دغه ماشومان او دغه مستقبل به محفوظ کی فهم صاحب دمه طرف ته زو دمه بعد چې رازو نو 8 اکتوبر کال 2015 نن 15 کال مخکې چې کما یو قیامت خیز زلزلہ راغلی و 15 کال بعد بیا بالاکوټ خار بکریال سیټي چې هغه وخت واده شوی نن د هغه سه حالت په دغه باندې تاسو خبرو یو ولا چنده ماخلو
تاسو پروګرام کې یو ځل بیا هر کلی وایو نن 15 کاله برابر شو د هغې قیامت خیز زلزلې چې د هغې نه زمونږ بالایي ټولې علاقې د پاکستان متاثره شوی ټول نه زیات زمونږ د خیبر پښتونخوا بالاکوټ تحصیل چې هغې کې دننه تقریبا څه ویلې کېږي 14,000 خلک په حق رسېدلي وو دغې زلزلې د لاسه هغوی په هغې کې مړه شوي وو عمارتونه را پرېوتي وو کورونه را پرېوتي وو اسلام آباد کې هم یو ټاور را پرېوتی وو خلکو ته هغه ښکارېده خو چې کله دې خوا رالل دغه ټول زمونږ څومره هم هیلي ایریاز دي پهاړي علاقې دي هغې کې دننه ډېر زیات بدحل او هغه وخت کې ډېرې وعدې وشوې چې مونږ به دا کوو مونږ به دا کوو دا پوره ښار به دوباره آبادوو بکریال سټي خبره شوې وه چې بلکل د شورو نه به یو ښار آبادېږي نن 15 کاله برابر شو څه حده پورې هغه وعدې پوره شوې او نن هغه خلک چرته دي کم چې متاثره شوي وو دا موږ تپوس کوو دې وخت کې موږ سره د مشرق اخبار نمائنده خورشید زمان صاحب ټلیفون د لارې موجود دی السلام علیکم خورشید صاحب جی وعلیکم السلام جی خورشید صاحب 15 سال ہو گئے ہیں بالاکوٹ جو 15 سال پہلے اس تحصیل کے اندر ایک قیامت خیز زلزلہ آیا تھا آج کیا سمجھتے ہیں بکریال سٹی کتنی پوری ہو گئی ہے جو وعدے اس وقت کیے گئے تھے کوئی 4-5% مکمل ہوئے بھی ہے کہ نہیں جی متاثرین زلزلہ کی آج 15ویں برسی تھی اور نیو بالاکوٹ سٹی کی عدم تعمیر کے خلاف آج بھی بالاکوٹ کے عوام نے ہر سال کی طرح احتجاجی مظاہرہ کیا اور ٹائر جلا کر شارع کاغان کو 8 گھنٹے کے لیے بند کر دیا جس سے مقامی افراد کے علاوہ ہزاروں سیاح بھی سارا دن پھنسے رہے نیو بالاکوٹ سٹی میں ابھی تک جو ہے وہ 20% کام بھی نہیں ہو سکا 80% بقایا ہے اس پروجیکٹ کے لیے 17.5 ارب روپے جو ہیں وہ نیو بالاکوٹ سٹی منصوبے کے لیے رکھے گئے تھے جن میں 1.5 ارب روپے سے زمین کی خریداری ہوئی جبکہ 2007 سے لے کر 2014 تک 3 ارب روپے جو ہیں وہ اس کے تعمیراتی کاموں کے لیے خرچ ہوا ہے ابھی تک 13 ارب روپے جو ہے وہ متاثرین ریڈ زون گلاٹ بالاکوٹ کا بقایا ہے جس کا کوئی پتہ نہیں ہے اس پہ چیف جسٹس آف پاکستان سابق جو چیف جسٹس تھے ثاقب نثار انہوں نے سو موٹو ایکشن بھی لیا تھا اور تمام سٹیک ہولڈرز کو حکم دیا تھا کہ 30 ماہ کے اندر نیو بالاکوٹ سٹی منصوبے کو مکمل کر کے متاثرین ریڈ زون گلاٹ بالاکوٹ کو ان کا حق دیا جائے مگر اس کے باوجود بھی اس پر عمل درآمد نہیں ہوا جس کے خلاف متاثرین ریڈ زون گلاٹ بالاکوٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ سپریم کورٹ میں توہین عدالت کی ایک اپیل بھی دائر کریں گے اسی سلسلے میں آج سارا دن احتجاج رہا ہے جس کے بعد ضلعی انتظامیہ نے انہیں یقین دلایا ہے کہ کل ان کی کمشنر ہزارہ سے ملاقات کروائی جائے گی جس کے بعد وہ کھلی کچہری میں متاثرین زلزلہ کے جو خدشات ہیں یا جو ان کے مسائل ہیں وہ سنیں گے اور موقع پر حل کرنے کے خورشید زمان صاحب ایسی بھی اطلاعات ہیں کہ جو آپ جس اربوں روپے کا ذکر کر رہے ہیں اس میں بڑے پیمانے پر کرپشن بھی ہوئی ہے جی بالکل اس میں یہ بھی انکشاف کیا گیا تھا کہ یہ جو 2008 اور 2013 کے درمیان جو حکومت تھی اس میں جو زیادہ تر اس متاثرین کا فنڈ تھا وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اور لڑکانہ جو اس وقت وزیر اعظم شوکت یوسف رضا گیلانی تھے انہوں نے لڑکانہ منتقل کر دیا تھا یہ بھی ہوا ہے کہ متاثرین کا فنڈ جو ہے وہ کوئی امیر مقام لے گیا کوئی جو ہے وہ لڑکانہ چلا گیا اور کوئی بس میں اس کو خورشید زمان صاحب دعائی کریں گے کہ جس کا جو حق ہے اس کو وہ ملے تصور دل چ کم فنڈ ہو اگر لڑکانے تلاڑ سواد تلاڑ کم دا ہوئی حق ہو اگر ملونا شو عرفان سے بلے کی چھ ایرا ہم ختمی کی لگیا دا بلاشی منصوبی دی تقریباً وزرا منصوبی تا حوالہ شوئے ہوئے خو آغا ٹولے سرتا انر سے دے اور اس دا ایرا ختمولو خبر ہم روانی دی پورام وقت پل سرتا رسی محمد فہیم اور عرفان خان لا اجازت ورکے دا اللہ پاما